واجی قدرمنو کتونکو دا د کاټلنګ نه چې کومه لار تللې ده بونیر ته په سنګاو او بابوزو باندې دا چې کوم انټرچینج دی د کاټلنګ نو میاخان سنګاو دا تاسو ګورئ دغه کې به خلک چکر لم راغلی دی خو ډېر عجیبه او خطرناکه لار ده اول نه پکار دی دا موږ راغستی وی په چونکې په دې نیمه کې ډېر عجیبه غونډه کې ښکاره کېږي ښایسته روډ و په چونکې د ماربلو چې کوم ګاډي په دې طرف باندې راځي موږ سره خو د ماربلو ګاډي دا اوسه پورې مخې لرانه دی زمان دا خو دا راځي د ماربلو ګاډي به هم په دې لار باندې نه راځي خو خلک داسې وایي چې یاره د ماربلو ګاډي چې کوم دی چې هغه راځي نو د هغې وجه نه دا روډ خراب شوی دی او ګوره دا غر ډېره چې په غونډه کې دا هر غر چې کوم دی ډېر دنګ دغه شان چې هغه او دغه شان دغه سر د هغې نه اخوا به وګورو چې دا ځای په ځای خلک چې کوم دی نو چکر له هم راغلي دي اختر دی اختر خو خیر تېر شو ځکه چې نن تقریبا د اختر څلورمه پنځمه ورځ ده که نه دغه دی بیا هم دوی مطلب دا دغه دی سامان مامان راغستی دی خو لکه دغه کوي ده خلک راځي چکر له دا تقریبا اوس مونږه هغه ټاف چې کوم رانږدې کېږو دغه ځای ته مونږ راورسېدو هغه سرونه چې چېرته چې کوم دی نو لکه ګډان میلاویږي بره د دې غرونه هغه دلته صوابۍ سایډ دی او دا هم ډېر د عجیبه غونته کې خبره ده چې دا کجوره د کجورې ونه دا هم لکه په دې غر کې ډېر زیاتې کجورې پکې ولاړې دي هغه غر دی چې کم د بونیر د کاټلنګ نه چې کوم دی نو دغه شوی دی او دغه لاندې بیا ورته تاسو ګورئ دغه سر نه به بیا موږ تاسو ته چې کوم دی دا سایډ ښیو اوس بیا هغه ټاف چې کوم هغه طرف ته بونیر دی او هغې ته موږ راورسېدو او د دې ځای نه به تاسو ته موږ لاندې بیا وښیو چې یاره دا روډ چې کوم دی په کوم انداز باندې راغلی دی او ډېر عجیبه ماحول یې چې کوم دی نو جوړ کړی دی د مار شان ته او ډېر اوږده لار ده مونږ ته خلکو ویلي چې دا لنډه ده خو زما اندازه دا ده چې بلکل نه ده لنډه ډېر اوږده لار ده دا ټاپ هغه طرف ته چې کوم دی نو بونیر دا اوس درته څه دا غر به ښیو خیر دی دا د کاټلنګ انټرچینج نه چې کوم بونیر ته لار تللې ده په سنګاو بابوزی نو دغه لار ده هغه دغه روډ چې کوم دی په دغه انداز باندې راغلی دی په دې غر کې او دا وګورئ ډېر خطرناک او ډېر عجیبه روډ دی ډېر دغه دی ایډونچر دی بیخي او دا هغه دنګ غرونه دي چېرته چې خلک دا خبره کوي چې یاره دلته کې چې کوم دی نو ګډان او سارانه بیزې دا موجود دي دا روډ چې کوم دی د یوه نظاره به موږ تاسو ته د هغه ځای نه وښیو د هغه ځای نه چې کوم دی نو دا لږ رانږدې شي د دې غر نه ډېرې نه هغه دغه چې کوم دی بیا د کاټلنګ ایریا ده او د هغه سکي نه چې دی خوا راشي سنګاو او د سنګاو نه بیا دغه روډ چې دی دا په دې غر کې چې کوم دی نو راغلی دی او دغه شانتې راتاو شوی دی او ډېر ایډونچر دی ډېر زیات او په دې طرف باندې دغه شانتې راغلی دی او دلته کې بیا دغه داسې راغلی دی داسې او د دې ځای کې نه دغه شانته بیا چاپېر شوی دی بیا ورته دا غر هم کټ شوی دی ډېر اوږد او دا ځای پکې هم کټ شوی دی او اخوا چې بیا بونیر طرف ته ځې نو دغه هم دومره عجیبه غونډه کې غر چې کوم دی نو لکه دا کټ شوی دی زمونږه د دې خپل ټور چې کوم نور ملګري دي نو هغه د تاسو وګورئ امان خان دی زمونږ سره بخ او ورسره بیا چې کوم دی نو عرفان چې کوم دی نو دا زمونږ سره امان خان څنګه محسوس کړل تا
څو کاله پس ته خو دلته پاتې هم یې او په دې لار باندې رالې. په دې روډ باندې تقریبا زما دا دویم ځل دی 14-15 کې غالبا زه راغلی په دې باندې. هغه وخت دا روډ ډېر مزېدار و، اوس روډ ډېر زیات خراب شوی دی. او بهرحال دا یو نوې نظاره ده او دې طرف ته بونیر دی. دا معمولي دغه بونیر دی او دا سمه پایزۍ ده. ښه بخه څنګه مازو سره وه؟ ډېر فنې وکړو موږ هم دغه تقریبا چې یاره 12-13 سال پس رالو او چونکې په هغه وخت کې دا روډ ډېر مزېدار و، ټول ډیمیج شوی دی، ټانکو ته ضرورت دی. او دې روډ ته د حکومت د ډډې څخه توجه نه ده ورکړی شوې. نه ده ورکړی شوې. خلک دا وایي چې په دې باندې ماربلو ګاډي موږ ورته پر لامه کې لاندې راغلی او کېدای شي د اختر چوټیانې راځي په د هغې د وجې نه خراب وي. دا ده چې دا د بارانه اوبو څخه وجه د سیم دا په دې غر کې خو خیر دی ټیک دی لکه لاندې که ورته موږ ګورو ډېر ښایسته دی خو په هر حال یې دا وګورو ډېر مزدار خو ډېر چې ډېر زیات جواره باندې ډېر په بره راغلی دی. ډېر زیاته لویه چړایي ده او ډېر زیات بونیر سایډ ته به اوس مونږ ځو نو بیا به د هغه ځای تاسو ته ګورو چې یاره بونیر کې څه پوزیشن دی. عرفانه ته څه وایې وروره؟ زبردست دی او ډېر زبردست دی. دغه موړ نه خو بونیر دی ته پیاده ورشم. بس دا دی دا اوس په ګاډي کې نه او پیدل لکه دلته کې چې کوم نو ډېر زیات کټینګ شوی دی او لکه دغه غر ته وګورو دغه چې کوم ډېر زیات دنګ دی او دلته خلک وایي چې ګډي او بیزې هغې ښکار دی. دا غر چې دی نو دا د دې روډ دپاره کټ شوی دی او حقیقت دا دی چې ډېر زیات چې کوم دی نو په ډېر زیات دغه باندې کټ شوی دی او یو ډېره لویه خواري شوې ده کټ کړی دی دغه شان ته. دا څنګه لکه خیال کوه ګورې. سلام علیکم سلام علیکم. دا داسې پیدل چې زه څنګه لاړم نو بیا دا بونیر سایډ راغی او دلته دا یو دروازه چې کومه ده دا جوړه ده او د دې نه هاغړې ته بیا د بونیر نظارې دي. دا خلک دلته چې کوم دی نو به هر حال چکر دپاره راغلي. لکه تاسو کوم ځای نه راغلي؟ ها کاټلنګ نه. ښه څه چکر له راغلی وی؟ ښه څه نوم دی ستا؟ آیا ته دلته کې راوختې څه محسوس یې؟ اولمپیز له راغلی که مخکې؟ فرسټ ټایم راغلی. ښه 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 ستا؟ ښه 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 په موټر سایکل باندې راغلی؟ ټیک دی دا هم چکر له راغلي وو او دې طرف ها راشه واله تا ګوره خوله چې کوم دی خوله دې پټه کړې زه خیر دی نو که کولاو که بیا خپله خبره السلام علیکم مینهوالو څنګه چل دی خیر؟ موږ په موټر سایکل راغلي وو دلته ډېر بس انجوی مو کړه ملګري روټۍ هم ځان سره راوړې وه خپله باندې که نه تیار هم راوړې وې؟ بس تیار مو راوړو. ښه تیار هم راوړو. تاسو هم دلته راشئ انجوی وکړئ. زبردست 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 د هغه ټاپ چې کوم دی هغه هلته چې کوم دی نو بایزی دی د دغه ټاپ نه دا هغه ټاپ دی چې کوم دلته کې راغی دا اوس بونیر سایډ دی او دغه بونیر سایډ ته چې دی نو دا سړک داسې کو شوی دی دا هم په خپل ځای باندې ډېره خوندور ماحول او ګرینري ورکوي او چې کله موږ هغه مخې لاندې کوشو نو بیا به چې کوم دی تاسو ته موږ وښیو چې اخوا څه پوزیشن دی. دا اوس د بونیر علاقه ده او د بونیر سیمه ده او ډېره ښایسته هغه طرف ته خو چونکې نور اوښتی و هغه لږ خړوالی و پکې او دغه و دا دون ټایپ غونته که و خو دلته کې چې کوم دی نو بیخي هېڅ هم نشته او په مخه زموږ د سفر مخې ته روا دوا دی ګورو چې اولنی کلی چې کوم دی ناکم راځي بیا به خبرې کوو. دا اولنی کلی چې کوم دی نو کینګرګلی دغه کینګرګلی را روانه ده. دې کینګرګلی ته د پلی نه هم سړک چې کوم دی نو هغه راختلی دی او بهرحال دا هم زموږ دپاره یو ایډونچر ځکه دی چې مخکې دا کینګرګلی ته چې کوم دی نو موږ راورسېدو مخامخ کینګرګلی کلی دی او دا کینګرګلی کلی
دغه سړک چې کوم دی دغه په خطر د تبر ده ها کم دی کلونه وشو چې د دې بابا ما ته روډ رستم راشه هغه شوی دی اورې او دا روډ د وسه پورې چې کوم نه خراب دی د دې ډېره موده وشوه چې دا پخېږي زموږ سفر چې روا دوا دی اخوا ځو ناوګۍ ته او دې حده پورې چې کوم نه کینګرګلۍ نه مونږ راورسېدو دې ته خورا روډ چې کوم نه ده په دې ډېره موده وشوه چې دا یې کنډلی دی خراب کړی دی پلان یې وکړو خو تر اوسه پورې په دې باندې تار کول ونه شو نو دا هم د هغه حکومت چې د چا په حکومت کې په کار شروع شو د پی ټی آی نو دا د هغې دپاره مطلب چې لمحه فکریه ده خو سړی څه ویلی شي او د پولیس ولاړ دي د کوم ځای پولیس د پولیس سټیشن د کوم ځای دی اصل د بونیر ته زموږ سفر چې کوم دی زموږ منزل چې کوم دی هغې ته روان دی خو د بونیر چې کوم مشهور څیزونه دي کاڼی او ورسره چې کوم دی ماربلو پټرې او د ماربلو کاڼی دا ګوره دغه غرونه هم او ورسره چې کوم دی نو هغه غرونه هم دا ټول کټینګ دی او د مخې ته یو ښایسته منظر چې کوم دی نو دا تاسو ګورئ سړک ګرینري وریځ او دغه کاڼي بیا به تاسو ته مخکې ښایو چې چېرته ورسېدو سفر زمونږ روان دی د ډګر په لوري باندې او بیا به چې کوم دی ناوګۍ ته ځو چې کوم دا په خپل ځای باندې ټیک خبره ده چې د ماربلو کاڼي او مطلب دا چې لکه دا څیزونه مشهور دي دا ګوره زبردسته ګرینري ده دغه طرف ته خو دا هم یو دغه چې د دې ځایګي ښایست چې کوم دی پلوشن دغه کاڼو دغه کارخانو چې کوم دی نو لکه چې څنګه د خلکو د مالدارو خلکو د ښاریونو د خلکو کورونه ښایسته کړي دي غولې ښایسته کړي دوکانونه یې ښایسته کړي هوټل یې ښایسته کړي دي نو دا هم یو حقیقت دی چې د ماربلو د دې دغه چې کوم د بونیر د غرونو د چینو هغه ښایسته اوبه چې کوم دی نو هغه ګنده کړي دي اسخا کړي دي کم چې دلته په خوړونو کې به دی او خلک به پکې لامبل په استعمال کې به راوستې نو دغه یو سایډ افیکټ هم د دې انډسټري دلته کې موجود دی هلکه دا کوم کلی راغلی وایي یې به څه به یې خامخا شیرۍ نه ده په هر حال بابا چوک و د هغې چې کوم دی موږ راوګرځېدو او دغه اوس روان دي دغه د سیری یا بابا کلی دی خو مخکې زموږ سفر چې کوم دی نو بونیر طرف ته روان دی دا د بامپوخې کاڼی خو چې مشهور دی او ځکه خو دلته کې چې کوم دی نو دغه مخامخ غرونه دا د کاڼو ډک دي او بامپوخه نور دغه دا یو پل پکې داسې دی دې سړي ښه کار وکړو مونږ ته چې کوم دی نو لار پرېښوده نیکی کار ده دا اوس هغه چوک راغی چې دغه طرف ته دا روډ چې کوم دی نو دا تاویدلی دی کړکړ ته په مخه سوات ته تللی دی او دا چې کوم دی نو دا تاو شوی دی او ډګر ته او دغه چې کوم دی نو دا په مخه هغه د کړکړ په بیک کې چا غرونه راکړي دي نو د هغې ته تللی دی او دغه نه او دا چې کوم ده دا بیا راغلی دی سیری بابا او دا په مخه باندې تللی دی هلکه دې باندې هم کارو پیر بابا ته نه ده ډګر ته تللی دی او پیر بابا ته خو دا هم د ډګر نه بیا دا شاته چې کوم دی دا بیا هغه کړاکړي ته تللی هغوی ته هغه لېږل غواړي دا پکې زما په خیال چې تور ورسک دی بیخي که نه دی تور ورسک خو نه دی هلک دی هغه بل دغه دی خو په هر حال یو کلی دی هر څه چې دی ورسک دی نو ورسک بازار خو بالکل دی بخجان کله او مکه جمعه اسلامي کې اوس چې دی نو پی ټی آی ته تللی دي خلک هم مطلب دا چې ښه ایډوانس دی ښایسته مزیدارې غټې غټې آبادۍ یې کړي دي او ښه کافي
لوی چې کوم دی بازار دی د ورسک ډېر حده پورې تور ورسک بازار الله تعالی دې کې د خپل ګاډي خدای ورکړي نو روا دی به هر حال صبر د تور ورسک بازار چې کوم نه ختمېدونکی دی زموږ سره شاته یو ملګری دی او هغه دا خبره کوي چې یاره د تور ورسک چې کوم دی نو ماسته مشهور دی بهرحال څومره هلته پورې ټیک خبره ده بیا دې پسې بنیریان خپل سوچ کوي خو مونږ هم د بل چړي په حواله باندې وکړه او د بازار نه ووتو ډګر او د ایلۍ او د ورسک او د دې ځایونو زیاتره خلک چې کوم دی نو ملیشین دي او د هغه ځایونو هلته کې پکې ودونه هم کړي دي او د هغه ځای نه ښځې راوستې هم دي او لکه دلته هم شهریت اخیستی دی او هلته هم اخیستی دی الله سفر روان دی ډېر ځه بسه بس کېدای شي چې ډګر ایریا چې کومه ده ایلۍ دا ایلۍ وه او د ایلۍ هم ډېر زیات خلک چې کوم دی دا په ملیشیا کې او په سعودي عرب او دوبۍ کې مزدوري کوي ایلۍ تېره شوه او د هغې نه مخکې چې بیا بل کوم کلی راځي نو زما په خیال چې نږدېترین ډګر راته ښکاري دا دیره ده دا خو هدیره ده د ایلۍ او د ډګر ترمنځ او ډېر زیات خونان چې کوم دی نو دا ولاړ دي سړی خونان بنج هم راته ښکاري خونه او بنج دی او دا چا په کاله کې څوک دي ها څوک یې والي زما په خیال چې دا ټوټلي آثار دي د ډګر نوم بیا یو روډ چې کوم دی هغه پیر بابا ته تللی دی او په لار کې بیا چې کوم دی پیر ابیو راځي او د پیر ابی نفس بیا چې کوم دی پیر بابا دی او د پیر بابا نه بیا یو روډ سوات ته اوښتی دی او لکه دغه ځای څه نوم دی مزیدار غونته کې ځای چې دی هغه دا د ډګر آثار دي راغه دا بلډینګ ستاسو ته مونږ وایي چې لکه دومره ترقي شوې ده او ګوره د دومره ودانۍ دا بیخي د دوبۍ او دغه ورکې او دغه روډ دی چې دا بیا په مخه تللی دی پیر بابا ته دا روډ تللی دی پیر بابا ته پیر ابی راځي او دا چې کوم دی بیا سواړۍ ته تللی دی د چوک نه مخکې ته دا سواړۍ ده او دلته ډېر لوی لکه دلته ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال دی مخکې د هغې سره بیا دا چې کوم دی نو ډېر غټ هسپتالونه پرایویټ هم جوړ شوي دي او ډېر لوی ښه بلډینګس دي او ښه خلکو دلته ډېر ښه ټیک ټاک انویسټمنټ کړی دی اوس هم لګیا دی انویسټمنټ روان دی دې بلډینګ ته وګورئ دا د ډګر چوک دی سوالۍ ته چې کوم روډ دی په مخه باندې بیا صوابۍ ته او روشن ته دا سلسله ده مردان ته هم تللی په صدام روستم باندې بیا لکه څوک چېرته کې سهارن پته نه لګي چې څه مطلب خو دا وړه مړه سره ورله هسې به لګیا د زما روډ دی بس تش هرانونه دي او دا ډګر بازار چې کوم دی ډېر کنجسټډ دی او بل د افسوس خبره دا ده چې دا سړک چې کوم دی نو دا ډېر اوس جوړېدو او پلنېدو په څه ځایونو کې مونږ وکتل چې دا جوړ شوی دی او ډېر زیات واپس چې کوم دی نو کړی شوی دی
دا پرایویټ هاسپټلز اور دا چې کوم دی نو دغه ونیر میډیکل کمپلیکس دا ټول پرایویټ کمپلیکسز دي ځکه چې دلته ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال دی ډګر هسپتال دا پاتې شو لکه کور یې ودرو ما یې ګرځوه دا دغه زبردسته ګرینري ده د ډګر خوړ او ورسره دغه ګرینري دا پکې بیا ونې او په مخه زمونږ سفر خو ناوګی ته دی خو د سوالۍ به راځي او د سوالۍ نه مخکې به چې کوم دی نو بیا ورسره نور ځایونه خو دا د بونیر دغه ښایستونه ډېر ښایسته او ډېر زیات دلته اوس مخې ته لکه او چړۍ مردان راغلی ستا په او دا مردان ته به مردان ټیکو سودم او رستم او یا چې کوم دی نو بیا دغه بلې لار ته وتل ضروري وو خو دا ده چې مونږ ډېر زیات په عذاب شو زمونږ صحیح ګایډنس چا نه و کړی خو ځه ایډونچر دی چکر ولګېدو ډېر ښه بابک نه بابک خو بکس واوی دی هغه جدین ته غواړي اب بیخي لکه د پاغه طرف باندې لنډی مردان نه چې راځي لکه دې دغه ته ډسټرکټ خو بونیر دی وایي بابا ډسټرکټ بونیر دی بیخي بهرحال څنګه روډ دی چې د اوسه پورې جوړ نه کړو ډېر د افسوس خبره ده د سواړی بازار چې کوم دی دا راغی او سواړی په خپله باندې ډېر مشهور دغه دی خو بس دا چې دوړه ده تورګټ مخکې به سواړی دا خو چونکې روډ ډېر زیات خراب دی روډ چې موږ کم وکتو د هغه تور ورسک نه هغه چې موږ روان شوي یو د دې ځای پورې مړه ډېر د افسوس خبره ده او هغه اهلکاران هغه ذمه داران چې هغه د دې روډ نګراني کوي د هغې دپاره د شرم مقام دی چې په 4-5 کاله کې دا روډ جوړ نه شو چې په کومه حصې جوړه شوې ده نو هغه واپس چې کوم دی نو لکه کډې شوي دي دا هم ډېر د افسوس خبره ده او په دې ستر روډ باندې هم تارکول چې کوم دی نو لکه دا ونه شو دا پې پاتې دي دا سواړی بازار دی په هغه انداز باندې چې کوم سړی ته خوند نشي اخیستی او هغه هم د سړک د لاسه چې دوړې دي پې اوبه پې هم نه اچوي او د 100 کالو نه د دې ځای ولس چې کوم دی نو هغه د یوې سختې او تکلیف سره مخامخ دی خو په دې کې د دې ولس هم قصور دی پکار دا ده چې راوځي او لکه د خپل حق تفوس وکړي او د هغه خلکو ګریوان ته لاس واچوي چا چې د دې سړک چې کوم دی نو وران کړی دی او جوړ یې نه کو د بازار خبره کې د تصویر چې دا اوس ګوره روړی پرته ده او څه لږې لږې وخت بیا چې خو بیا هم دوړه ده او د دې سواړی په بازار یو وخت پلخیل والا هم موږ د دې خوند نه خبر نه کړو دا چې دا اوس ګورم مخې ته اوس دا بازار چې کوم دا پاک شو بازار پاک شو خو روډ یې ښه دی او دا د هغه ټیکهدارانو دپاره د هغه CNW او د ذمه دارانو دپاره د افسوس مقام دی چې دی چې کوم دی نو دا روډ د تیرو 100 کالونو دا خلک د یو عذاب سره اخته دی خو جوړ یې نه کو دغه سواړی چوک اوس دې طرف ته چې کوم روډ دی ښی طرف ته نو دا مردان ته چې بیا توتالی چې کوم د بونیر سایډ دی نو په هغې باندې ځي او د بل طرف ته چې کوم دی نو دا دیوانه بابا او د دیوانه بابا نه اخوا بیا چې کوم د ډګر نه د تربیله او ورسره چې کوم دی نو د شانګله ضلعې چې کوم دغه دی نو دغه سایډ دا اوس دی دا دیوانه بابا ته بیا بونې لکه تربیله ډیم هغه سایډونو ته شانګلې ته دا چې کوم دی دې خوا راګرځي د سواړۍ نه دا بیا مردان په سودم رستم باندې او په توتالی باندې ډایرکټ چې کوم دی نو د دغه ته ځي د صوابۍ ته د سواړۍ بازار
تاسو وکړو ډېر زیات لوی بازار دی ډېر لرې نه شروع شوی دی او په مخه باندې هغه طرف ته هم دی او دې طرف ته هم روان دی ما هغه نه بل د سړي سوړی بازار سلسله روانه وه او الله اکبر دې خوا راځه ته رکشه بس تقریبا 1 کیلومتر نه خو زیات و په دې طرف باندې بار ختم شو خو دې مونږ ووتو کېنه لکه بدنامه خراب کو خبرې سوړی نه ښکته دا هغه ځنګلونه دي دا آبادۍ دي او دا هغه خراب سړک دی چې کلونه وشو جوړ نه شو او روړی په خوره ده او بیا هغه کار اچولی دی د شرم مقام دی هغه سیاستدانانو له هغه مشرانو له چې د چا په وخت کې دا سړک چې کوم وران شوی دی او د جوړېدو نوم نه اخلي او دا قام د بونیر دا مسلسل د عذاب سره مخ کړی ده دومره ښایسته دغه وګوره ځنګل بیا دلته ښایسته چې کوم دی نو شینکي دی خو سړک د لاسه د دوړو د لاسه تاسو ته هم په نظر نه راځي او مونږ ته هم په نظر که راځي هم نو خړ دي دا دلته دی یو نو بس زمونږ سفر چې کوم دی نو دغلته کې روان دی بامپوخې سایډ ته مونږ ناوګۍ ته روان یو سواړۍ نه راووتو دې طرف ته خو دا روډ راته لږ څه ښه غونډه کې ښکاري زما په خیال د دې ځګي هغه لیډرشپ چې کوم دی نو هغه ماته څه تکړه غونډه کې ښکاري ځکه چې دا روډ یې ښه لکه دغه دی بیا پکې کډه راله خو زه به هر حال دا کار خرج دی وران کړی نه دی دغه نور وران کړی دی نو کار یې په دې وران کړی دی لکه دا ځګونه چې کوم دی دا وران نه دي دې د نر زامن د روډ روان کي پیسې په ځان له راوباسي بیا یې جوړوي نه خو ذمه دار خو بیا هم داسې این ډبلي او هغه خلک دی چې د دغه خلکو سره میلاو دی پیسې ولګ دا کم کلی دی لکه ته خو وګوره دا کم کلی دی دا ها ضلع بونیر پکې لیکلی خو کلی پکې نه دی لیکلی بهرحال هلکه دا کم کلی دی کم کلی دی نه څوک غږ نه کوي بهرحال موږ چې خلکو ته موږ وښیو چې دا پلانې کلی دی ښه صفا او سوتره ماحول دی مخکې ماله په دې بورډونو باندې لیکله اوس پته نه لګي چینا اوس پیاره نه لیکي په حساب یې نه وي کا د لږ سړی پکې لیکي نو بهر لکه بد چینا هم نه د دغه دا زما د کارخانې دي هلکه دا روډ خو ماته ډېر ښه ښکاري دا زما په خیال چې مردانه و چونکې ثوابۍ ته تللی دی په دې روډ باندې زما په خیال چې د بابک صاحب دغه هم راځي کلی نو روډ خو یې بهرحال ښه دی دومره خراب راته نه ښکاري او دغه وګوره دا ډېر ښایسته ډېر زبردست ماحول دی لکه پکه لاره دا پکې ډېری کلی دی ما شاته چې پاتې شو هغه چینه وه او مخې ته وایي دغه ځای کې چې کوم دی بل یو تاریخي کنډو را روان دی چې هغې ته چې کوم دی نو بابا کنډو وایي او د بابا کنډو دغې غر ته هم چې مونږ وګورو نو نه دی که نه مونږ ته پته لګېږي دا اوس ګوره بابا کنډو دا مخامخ غر دی را روان دی او د دې به هم بیا مونږ چا نه مقامي تپوس کړی وی چې یاره بابا کنډو دې ته ولې وایو چونکې په مونږ تادي ده او ناوخته دی نو دغه به چاته بیا د چا نه تپوس وکړو خو فل حال چې کوم دی نو دا د بابا کنډو چې کوم یو خپل تاریخي نوم د اهمیت ځکه خو ورته خلک کنډو بابا کنډو وایي نو ور روان یو دغه بابا کنډو سر کې وګوره دغه ځای ته هم چې کوم دی نو لکه اسکیویټر یو دغه رسېدلي دي د ماربلو دپاره څه خاص اهمیت پیدا دغه ځای ځکه چې دا اسکیویټر دغلته رسېدلی دی تللی دی خو بهرحال بابا کنډو دا نظارې خو ډېر
ښایسته شاته چې کومه ایریا زموږ څخه سوالۍ طرف ته پاتې شوه د بابا کنډو نه نو دغه لار چې کوم دی هغه ډېر مزدار دا اوس بابا کنډو ده بنیر کوچ کوچ زبردست هلکه دغه ځای کې چې کوم دی پر یو سکیویټر خطر دی په دغه سوکړی کې دې طرف موږ راغلي وو خیاط دي دا روډ دا نو بس بیا زه بېل راغلی یم بیا بل اسلام سره وم بابا کنډو او بل اسلام راغلی موږ چې راغلو ما ته وروړو. اوس وایه تلي بابا وګوره، کنډو غلي چې کوم دی د بابا کنډو نه ښکته دا د بنیر سوالۍ طرف ته ښایسته نظاره دې طرف ته یو ځلې بیا بابا او کنډو هلکه د بابا کنډو دا خو هم ډېر لوی موړونه او یو ښایسته غونته کې نظارې او ماحول پیش کوي دا د سوالۍ نه زما په خیال یاره یو 600 کیلومتر لار هم والي که نه سوالۍ نه او سوالۍ نه 600 کیلومتر لار مردان ته 80 کیلومتر لار ده امبېلې ته 4 کیلومتر لار ده او زما اندازه خو دا چې بابا کنډو لاندې هم چې کوم د بنیر ډېره زیاته حصه چې کوم دا موجود ده دا دې خبرې ډسټرک مردان شروع شو نه نه دی ختم شوی نه دی ختم امبېله ده امبېله نه نه ده پولیس ورشه کنه پولیس لین ډیر غټ هغه دلته هغه ستاغه مرګره یې وکړه تا د نه ده ختمه بابا کنډو باندې راوغتو دغه چې کوم کلی ده یو خلک ولاړ دي ګاډي ودرې او فوټوګرافي کېږي تصویرونه وباسي دا راته هغه اجلال نه او اجلال نه د بهرحال هر څه چې د خدا پکې اوبه دي که چې ابشار دی ډېر خوندور ابشار دی او دلته هم خلکو د خوند دپاره راغلي دي شکر او ابشار نه ملکڼه هغه بنې کو نظر یې کو او خبره ډیسکوري خبر نیوز دی ایڈونچر والا څنګه هغه کله و چې د بابا کنډو نه تاسو ته ما خو نو په دې کې اوس دلته کې مازدیګری دی او دا روډ خلک ګزاره خو کوي که خیر وي دا دی لاړ شه ویډیو مې سټارټ کړه اوس ښه دا امبېله کلی مشهور کلی دی ډېر زبردست د مودتین په شان دی دا دیره ده ښه امبېله دا راغله د بابا کنډو نه مردان سایډ ته او د افسوس خبره ده اکسایز والا زما په خیال چې راوتي دی او ځان له چې کوم دی نو جمع پونجي کوي بس ایدي چې کوم دی نو بس ځان له دغه کوي د بنیر اکسایز دومره تکړه دی چې په 5 بجې باندې چې کوم دی نو موجود دی لکه دا کوم دغه ستا ټیم ختم دی ستا ډیوټي ختمه ده ستا کیسې ختمې د طبیعت چې کوم دی راوتی د دې مطلب دا دی چې ستا په راوتو کې چې کوم دی نو دال میں کچھ کالا ہے دغه د پښړکه شو امبېله چې کومه ده نو دا کده مخې ته روان دی امبېله د بنیر ډېر مشهور چې کوم ده نو دغه دی او دلته اوس ګور دې طرف ته چې کوم ده نو بیا زما په خیال چې دغه خو وستلی دی دغه ته مردان ته او دا ناوګۍ چې کومه ده نو او جنګلې او څه دې طرف ته اوس مونږ راوګرځېدو هغه روډ مردان ته تللی دی دا خو د امبېلې بازار دی د امبېلې کلی دی 10 کیلومتره دلته اوس ناوګۍ ته او ناوګۍ نه راته خالصه قیصه جوړه شوه ناوګۍ راته بیخي اباسین شو او هم شنګلې
یاره بهرحال دا اوس امبېلې دا درالو ناوګۍ پکې ته ملک چې راغی کوم پکې موږ ملک روان بیا وو. چې ته وي مشر سړی ځل دی ولته ګوره نو خلک وایي دا چل امبېلک کلی دی او د بونیر امبېله ډېره زیاته مشهوره ده بازار پرې نشته کېدای شي دننه به څه دوکانونه وي بهرحال کلی چې کوم دی دا د امبېلې دی او مونږ ته جو بس تقریبا ووتو دا اوس مونږ مندن ته راورسېدو کوم چې ځان له ټي ایم ای ده او تحصیل دی لکه ځان له ټي ایم ای لري تحصیل دی او دا د بابک صاحب دا دلته توتالی دا ثوابی روډ ته وتېره دلته کې بس سلمه دا کریم بابک صاحب کور دی او په مخه باندې دا روډ تللی دی هغې طرف ته دا بابک صاحب کلي ته تللی ثوابی ته او دا چې کوم دی په مخه تللی دی امازی دا مندن تحصیل دی او امازی چې کوم ده نو بیا په مخه باندې دا سړک وتی دی تورغر ته او تورغر ځان له ضلع ده د دغه او مونږ چې کوم زمونږ منزل دی نو هغه دغه دی هغه منزل زمونږ چې کوم دی نو هغه څه شی دی ناوګۍ ده په هغې کې بیا شلمانې دی دعا ده هغې ته روان یو او دا جلبه دا به کېدای شي چې په جنازې لاسنیوی به څوک تلو بهرحال موټرسایکل لښکر را روان دی بوډاګان سپین ګیري هم را روان دي جنازه کېدای شي او امازو ته په مخه دا روډ تللی دی امازه علاقه ده د امازو نه پس بیا دا تورغر ته تللی دی تورغر ډسټرکټ دی ځان له او ګڼه ګوره ده په هر حال دا مندن مونږ ووتو امانه کنکوی کلی دی او چملا هم د بونیر ډېر ښایسته علاقه ده حاجي څنګه روا په چمله کې یم چمله کې ثوابی دغه ته دی بونیر چمله کې مړه دلته کې زموږ یو ډي اس پي صاحب دی د هغه دغه مړ دی د وراره په دغه پرونی دماکه کې هغه دعا لرالو او شکر الحمدلله حکم کوه بس بس درځم په ما دلته ملګري ته مې وویې دا اوس دا راته ووایه چې د چملې دغه د مونږ خو زوالته کې شلمانې کلی دی ناوګۍ سره نو د هغې نه چې بیا مونږ د دې بابک په دې کور باندې وځو نو لنډه ده لار زما په خیال که نه دغه لنډه ده که نه موټر نو موټر بیا موږ ته څومره لري ثوابی ته به درکو شو څومره لرې کېږي ټوپۍ ته نه کلي ته ځو مړه کلي ته ځو ستا ځای ته به جدا راشو بیا ستا ځای ته به راځو سره به کپړې راوړو ځکه ځکه خو بیا تربیلې ته به ځې اته کوم ځای ده چې ښکار به پکې کوو نو ښکار هلته شته که نه زه ټیک شوه زه ځم دا رابطه کوم زه ټیک شوه اوکې زه السلام علیکم خبر ټي وي منظر ناوګۍ نو هغه راله او دا بره ده دا ناوګۍ ده دا بره ناوګۍ ده ټي ایم ای مندن اوس به مونږ خپل تپوس کوو شلمان چې کوم دی نو هغې ته به ځو بهرحال دلته هم سړک تباہ و برباد روړی پې خوره ده او بیا یې پې چې کوم دی نو خاورې اچولي دي او دوړې دي او د یو عذاب سره چې کوم دی نو د ناوګۍ خلک هم مخ دی لکه څنګه شه دلته به تپوس کوو شلمان ته مونږ به ځو دا ناوګۍ خو ناوګۍ ختمه شوه د ناوګۍ نه مخکې چې کوم دی نو دا اوس شلمانې دي او دا روډ په مخه باندې تللی دی وروره تورغر ته او یاره دا بونیر هم تاسو وکتو د کاټلنګ نه چې مونږ شروع کړې د زما نیکه او وروره دا اوس په دې ځای کې ناوګۍ به دا یم ځکه دغه چې دغه طرف ته هم غر دی دغه غر دی او دې طرف ته هم غر دی دغه لا ښکاري نه ورته ښکاره شي دا یو ناوګۍ ده نو اوس څه به یې کوې او د دې بیزو او ګډو نه خو زه یو ځګې هم نه دی خلاصو دا د کم از کم 1 کروڑ خو رواني کړي دي کوزه ناوګۍ چوک دی دا او شیر اکبر خان دلته کې چې کوم دی ایم پي ای دی مخکې پاتې شوی دی دغه زاړه بوډونه دي او لاندې شلمانې دی دواړه روان یو وروره
زراعت ته دا باندې سو تحصیل دی دا بنیر دا جو اوس مندن تحصیل دی نور تیاره شوه او زمان دا زه دا ده چې بس بیا د یو بل نه به روز خط اخلو خو خیر دی دغه اخري چې زمونږ کوم منزل دی نو هلته به بیا زمونږ دا ملګري یو تصویر واخلي او باقي د بس ښایسته علاقه ده بهرحال بونیر غرونې دي دنګ دنګ نو ماربلې ورکړي دي او که هواره ځمکه ده نو ډېر ښایسته غنم پرې ولاړ دي تماکو هم د لاین د سایډ څخه ټیک ټاک ګټور فصل دی باغونه هم دي او ښایسته علاقې دي دا تورغر سایډ ته زموږ سفر روا ده شلم ستا د موبایل کوم سلام دې خو د میموري نه پول کېږي ټیک شو بهرحال دا ګاډي ولاړې دي زما اندازه دا ده چې دا شلمانې کلی دی او دا زمونږ د پرویز خان ډي اس پي دا هغه د وراره دا لاسنیوی ځای ده بیخي دا رالو د سپایان هم دي دا پولیس هم دي عام خلک هم د بس پې د الله په امان